ان الله لا يحب من كان خوانا الله نخو خیانتګر او مجرم یستغفون د تومدا قوم دا خبره پټای د خدای د خلقونه او نشي پټول د خدای نه خدای به څنګه پټوي وهو معهم الله تعالی د کائنات سره د بعلمه د خدای علم محیط اذ یبیتون کله چې د تومه قوم د شپې مشوره کوله چې لکه کیږي بس مړه قسمونه اخره قسمونه خیر ده که په دروغ وي ده په قوم مداخله نه مولږي اذ یبیتون کله چې د تومه قوم د شپې سرګوشي کوله تبییت معنا د شپې مشوره او سرګوشي ما دا هغه خبرو لا يرضى من القول چې الله غنه خوخي دروغ قسمونه ته تیار شو وکانه الله بما يعملون محيطا دی الله تعالی پاګه چې دای دا کار کوي احاطه کوونکی ها خبردار انتم هؤلاء ادتم قوما تاسو هغه خلک جادلتم عنهم تاسو د مجرمانو نه جګړه کوي په ژوندون د دنیا کې څوک به جګړه کوي د خدای سره بیا د قیامت پر ورځ څنګه جګړه کوي دلته کې را دي باقاعده په دروغ قسمونه خوري چې تومه غل نه ده الته بیا سکه فمن يجادل الله څوک به جګړه کوي د خدای سره د قیامت پر اما يكون عليهم یا څوک به پر هغه خائنونو باندې وکیل الته به څوک وکالت کوي ومن يعمل سوءا څوک چې کوي ګناه او يظلم نفسه یا پدان باندې زیاته کوي ثم يستغفر الله یا دا الله نه بخنه غواړي یجد الله دې به بیا مې الله تعالی بخون کوي مهربان جو انسان دی یکدم انسان ګناه له انسان نه کوي بخنه دی غواړي چې خدای دا ما ګناه معاف ومن يكسب اسما سوق چې ګناه کوي فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه سوق چې ګناه کوي او اسما ثم يرمي به بريئا بیاولی په پاک سره يهودي خو بریو هغه جرم نو کړي ثم يرمي به بريئا به ضمیر د مفرد راو مخکې دوه خبرې دي ومن يكسب خطيئه او اثما او ضمیر د مفرد ځکه چې سړی یو کار کوي کلمه دا اوسه پاره ده د احد الامرين د پاره لکه سړی وای چې کوم دنو زید او عمرو قام نو قاما بنوي زید او عمرو قام زید یا عمر دی یو تن پکې ولاړ دی په کلمې دا او دا وجنام د به ضمیر د مفرد را بیا اولی دی په دې ګناه سره بری توما يهودي مجرم کولو فقد احتمل بهتانا دې پورته کوي دروغ او ګناه ظاهره ولولا فضل الله علیکم کنه مهربانی ده الله تعالی پتا ورحمته حيث عصمك واوحى اليك الله در توحي وکړه لهم طائفه منهم اراده کړی وا یو ډلې د قوم د تومنا ان يدلوك چې پتا غلطه فیصله وکړي پتا غلطه فیصله کوله قسمونه خورل چې يهودي مجرم کی ته اراده کړی دا یو ډلې د قوم د تومنا ان يدلوك چې بلار کیتا یعنی حق فیصله نه دی واړی وما يدلون الا انفسهم دای ضرر نه گمراه کوي مگر خپل ځانونه ما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب خدای در باندې قران او وحی نازلې وعلمك ما لم تكن تعلم تا الله تعالی علم در کو دا خبره چې تا ته معلوم نه وي پیغمبر ته د وحی په ذریعہ الله تعالی احکام بیانوي وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم نشته خیر پډیرو مشورو د دوی کې بهوده مشوره کوله د تومه ابن عبیرک قوم چې هر څه چل چکیږي او قسمونه به خپل خپل سره د اغلان اخلاص الا نجوا من ټولې مشورې بیکار دي الا نجوا من مگر مشوره د خلکو استثناء د نجوانا چې هغه امر کوي د صدقه او د معروف طالبان خپل کې د سپینه مشوره کوي چې لکه دوباره jihad ته څنګه تیارې کوي دا ټیک د jihad لپاره مشوره د علم لپاره مشوره د بخاری او د ترمذی او مسلم تکرار کوي طالبان وغه کې مشورې کوي لکه کم کم سوالونه برا دی وي یاره دا سوال ګران دی دا سوال ګران دی الا نجوا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس یا د دوتونو مې سکروغه کوي د دوتونو مې سکروغه لا
او مشران خپل کې مشوره کوي چې په کومه طریقه روغو نو دا مشوره جایز ده. ومن يفعل ذلك څوک چې دا کارونه کوي ابتغاء مرضات الله د پاره طلب کولو د رضا د الله تعالی فسوف نؤتيه اجرا عظيما موږ به تلو اجر ورکړو. ومن يشاقق الرسول څوک چې مخالفت کوي د پیغمبر من بعد ما تبين له پس هغه نه چې ظاهر شوی دغه ته هدایت د رسول الله په مبارک الله سو موجودی ویني ويتبع او تابعداري کوي غیر سبیل المؤمنین ما سوا د لارې د مؤمنانو په لار نه ځي نوليه موږ به واړو دلرا ما تولا په لار چې دی وړېدل او داخل به کو جهنم ته وساءت مسیرا او ډیر ناکاره ده درجو. دین علماء استدلال کوي چې منکر د اجماع کافر ده. منکر د اجماع مصادر د شرع سلور دي کتاب الله سنت رسول اجماع امت او قیاس. نو د دین استدلال کوي چې کوم یو سړی تابعداري کوي د غیر د لارې د مؤمنانو نه اجماع نه مني نو دا سړی کافر ده. ید الله علی الجماع تاتوانی با جماعت یار باش اور رونق ہنگامہ احرار باش تاتوانی با جماعت یار باش اور رونق ہنگامہ احرار باش کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اجماع دا امت دا حجت دے. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یغفر نبخی ان یشرک به چې څوک داغه سره شریک جوړ کی لکه توما لاړو مشرکانو سره مرګره شو د بوتانو عبادت شروع کو ويغفر ما دون ذلك او دین الله تعالی ما سوا بخیل من یشاء. ترمذی کې حدیث ته حضرت علی بوي چې قران مجید کې د آیت مې ډېر محبوب او خوښ ده ځکه دې کې د الله تعالی د مغفرت تامه ذکر ده. شرک نه ما سوا الله تعالی تمام گناهونه بخي. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. استغفار او توبه الله تبارك وتعالى ارتموا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله سوک چې شریک جوړی دا الله تعالی سره په ذات او په صفاتو کې فقد ضل د گمراه شو په گمراهی لري سره. ان يدعون دا مشرکان نه بلی دا الله نه ما سوا الا اناسا مگر خذ بوتانو ته نمونه د خود خولات منات عزا دا ټول د خود نمونه دي. ان يدعون من دوني الا اناسا بوتانه د خود په شکل کې جوړ کړو. حلب ته تلو حلب د شام اخرانه خار ډېر خشتا احناف پکې بلادي ډېر لوی جبګر دې پکې ډېر لوی د زړې د معنی بوتان دي پکې. مرګور ما تاواد کو تعال یا شیخ تعال چې وایي مې راځوي یاره یو بوتو د مؤنث تمام اعضاء د مؤنث او دغه نسب اسفل ده بلا نور بوتان جو کړو هغه د فرق نه لګیا سوالونه کوي. رب روسه مت کسه سندای کوي رب روسه خدای چې چانه خپش عقل دیوالی ده. دا سه بد قسمت خلق چې د بوتانو نه به د اناس تصاویر جو کړیو او فروج ته به لاسونه نیولو چې شابه موږ باندې رحمت او برکت نازل کړي. ای يدعونا دینبلی دا الله نه ما سوا الا اناسا وَإِن يَدْعُونَا او دینبلی مگر شیطان مریدا سرکش. دا ټولې خبرې د شیطان دي. بوتانو ته به کالیه چولی ډیر بوتانو سم په دې جبر کو د زړې د معنی هارونه او باقاعده لکه زنانو ته سړې دی وراته چې ته به دی وراته چولی. لعنه الله الله تعالی په شیطان لعنتونه دیږي. وقالو شیطان ویلو لا اتخذن من عبادك زبانی سمستا بندگانو کې برخه مقرره بلا خلق بگمراه کوم او غیبت بوتانو عبادت کوي. ولا ادلنهم شیطان ویلو چې دا خلق گمراه کوم وسوسه ورتا شو. ولا امنينهم زبا غیت لولوی ارزوګانې ورکوم لولوی ارزوګانې مړلا خو کو ګناهونه بوډا شي خیر له توبه واسه اړیر ځوانان دا وای مړه موږ څه کتلی پرې دې چې لک په مړه خېټه خو شي سره کو بیا به توبه وبا دا ارزوګانې ورته شیطان ورکوي. ولا امرنهم زبدايتا وسوسي غردوما فليبتكن آذان الانعام دای بابا پرې کوي وګونه د ناورو
کافران بعد حیوانات د بوت لپاره نظر کې نو وګ ورته پریږي بحیره وګ کې به ورته سوره او کوی هغه ورته سری کو نو هغه ساروی ته بچام سنوي چلکه دا د بوت خدمت کوي دا د بوت لپاره دغه ته نه به په بارونو نه به دا خو نه پیغه نو شیطان خلق ته وایي چې دا بوتانو ته نظر کوي فلا یبتکن بتا بتکا یبتکو منا پری کول بکا یبکم دا معنا فلا یبتکن پس خامخا دای پری کوي لا یقطعن بکا یبکم په معنا دا پری کول سر دی او بتکا معنا پری کول او دارنګه بکا یبکم معنا ټکول پس دای پری کوي آذان الانعام وغنا د غناورو مراد نه بحیره او صاحب ده توخه وغ به پریکو یو اخی بچی پینځه بچی راړل او پینځم بچی به مذکرو تاسو دا کلندر د خپل غاړه خلاص کا دا د بوت خدمت کوا نو د بوت لپاره به په سامان خلکو وراو ولا امرنهم سبا دغه خلکو ته وسوسه ما موږ د امرن معنا له وسوسن دکو چې عبادي ليس لك عليهم سلطان امر هو يقول القائل لغير على سبيل الاستعلاء فلا يغيرن اصدق خلق ببدلئی خلق الله اغا فطرت خداوندی اللہ تعالی چې پکم فطرت بندگان پیدا کړی دي دی باغه فطرت اللہ تعالی تمام بنی آدم په فطرت اسلام پیدا کړی دي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام رستو بیا مور او پلار چونکی یهودی وی نصرانی نو غدا پلار هغه کارونه ته ګورو نه غم يهودیت شروع کی پس دایو والله هغه فطرت خداوندی پدې کې د خصوصیتونو ټکول مال بعض خلک ځوانانی په خصوصیتون او ټکای او ځان نه جړه جوړ کی دا تغییر خلق الله دی بے غیرت الله تعالی سره پیدا کړي او تلګیا د خصوصیتون ټکه او ځان نه جړه جوړه او دلته فردی کو به لګولي سرخی او کوډه لګولي او باقاعده دا څه خبرې کوي ځان نه اجرا جوړ کړي ځان خسی کول دا تغییر خلق الله دی او حکم دی وو خره چته لګان ورته اسلام آباد کې ورال دنیا لګي موږ څه ګناه کړی دا لاسدول چې لګان حتی لګلو په سرکاري خرچ ال تشرار لو پټې به چولې وي او دا خود باب النساء باندې په مسجد نبوي درات د پاکستانانو ملالیان دي پولیس ته وی دا سړی دي پولیس چې او قتل واقع پرل او یخته لګراو دي سره دې جیل تک سمه غټي ګینه بیا راغلي نو موږ سره بیا عربو خندل چې پاکستان کې دا ټکی بلاسته ده اته کوئی ته ملک شرمه والته ایران لګي او نو پټي بچو خود کو باقاعده نه او आवाज د سړو په ځان باقاعده سړی आवाज خو غلطه نو دی وجنه به غیرت خلک چې دا نه خدا جوړي او ابتباط کې ودلی جړا ولاړو ټول اخبارات پورا کولو هغه ما صبر کوي خلک واقعي دینو سره جوړه نه کړه ټول جړاګان کې لري دای نه سوکي وعلى كل حال فلا يغر حق د حید ګری کړه ولا غم دې کړي ان تغیر خلق الله ده الله تعالی دا تغیر درکړي نو دې لکه خدای ته سرکل کې غم تغیر خلق الله ده باندې خدیم باقاعده سرکلای او دارنګ کمه خدای چې خالونه وي باندې خلک خالونه حدیث کې راځي لعن الله الواشمه والمستوشمه د خدای لعنت دي هغه خدای چې خود ته خال لګي واشمه دی چې په کوڅو کې ګرځي او आवाज کوي خالونه لګوي خالونه پکور کې دنه خدای एकदम لټوي شابه شابه دا خالګر راواله دا کور خدای مستوشمه ده دا به استفال کې طلب دا ماخذ دا طلب د خالونو کوي او دارنګ لعنت الله تعالی دی هغه خود باندې چې پنوسو باندې د روزونه وختو باسي یا پسوانونو باندې خپل غاخونه نری کوي باندې خدا پسوان باندې غاخونه نری کوي چې هغه نتک وړه جنې ښکار نو نور آزاد شي د بوډاوالي دي ای باندې بوډایګانو الله اکبر پورا بدن ځوانان بتخکاری بوډای خدا چې سرخیه پوډری لګولي دا ټول تغییر خلق الله ده واشما مستوشما نامسات و متفلجات تمامي ومن يتخذ الشيطان سوق چنيسي شیطان خپل ملګری ہے دا الله نه ما سوا فقد خسر خسرانا مبينا اے په نقصان کې دا نقصان ظاهر يعدهم شیطان خلق سره وعده کوي د طول عمر مړه لا تاسو کتلی کوا مزه کوا حساب کتاب په لولا اور کو بیا بوډاوالي کې خیرت او بوبس ويمنيهم او ارزوګان ورته ور کوي
आर्दोगाने इंद्वानो वही इंद्वानो तखपल बाम बड़ान वही मयरे गई दोजख मोजख नहींगा कोई डबका शबका है और जन्नत मन्नत नहींगा कोई बाग बगीचा है दासी वही जा मुसलमान वयुमन्नीहिम वमा यइदुहुम शैतानु वादन और कही देता शैतान मगर धोखी उलाइक मावाहुम जहन्नम तदई दे जहन्नम दे वला यजिदून अनहा और दैबा नबी उम्मीद जहन्नम ना महीसा ज़ेद कर दे दो महीसन माना मादिलन ज़ेद कर दे दो वल्लदीना आमनु दा मखने तरहीब उस तरगीब दे वल्लदीना आमनु वामिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम दर्द चले होंगे दाखिल को जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार दाखिला ने बनी हरूले द शराब बिल नहर द अबू बिल नहर द पयो द गबिन बिल नहर खालिदीन फीहा अबदा वअद अल्लाह हक्का वमन अस्दक़ मिन अल्लाह क़ीला इस्तिफ़ाम बिमाना नफी एला अहद अस्दक़ मिन अल्लाह दा अल्लाह ने सोकम रिश्ते क़ीला पे एतबार द कौल दगे वजन पैगंबर सलाम अकबल खुतबा की हुई इन अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह या कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु इन अस्दक़ल हदीस कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार दा रसूलुल्लाह अकबल खुतबा की वमन अस्दक़ मिन अल्लाह क़ीला असल के क़ीला अगवाव साकिन मा कनो क़ीला क़ीला लैस बिअमानियकुम नेदारो मदार सास पारदोगानो खबर नदा पारदो सड़े न कामयाबीगी वला अमानी अहलिल किताब और न अर्दोगाने दाई किताबो ए धर्म सुल्तान बूद बांधे सड़े बादशाह की दाड़े खलक दनी कुन जमा दनी को दुमरा समका बाव जमा दनी कदाव जमा अलक सासनी बेदरम सुल्तान बूद बांधे सड़े रखलासीगी लैसल फता मन यक़ूलु काना अबी जान ने दे काना अबी इन्नल फता मन यक़ूलु हा अना दा खपल कमालात पेश कर खपल तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून वला अमानी अहलिल किताब अहल किताब है नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु कानून दे कानून तक़वत की रही मैं यामल सूअन कम यो सड़े के जुर्म कई युजज़ बिही अगर तब सजा और की देशी कसे बाशद अगर चिट्ठी सड़े वला यजिद लहू और दे बबे हमने मुमिल अखबल दान द पारा दा अल्लाह नमा सिवा वलियन मुतवल्ली वला नसीरा न मददगार वमन यामल मिन अस्सालिहात सोचने करुण कई मिन ज़करिन औ उन्सा दिव्य में सलाम में बात कर चकराने में क्या कर कर रखो दा सड़ो दे और हम गाड़ी करनी निदाया सुना बराबर इनी बयानो ताकम दा सड़ो सारा बराबरी क्योंकि सड़े असल ले नुदा असल हुक्म चराशी सारा पके मसला दाखिल है देव जनाब तमाम सवाबुन की खबर सही से बराबर शरीका वमन यामल मिन अस्सालिहात मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फदे हाल की चर मोमिनी औलाइक यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा देबाने बजुलम निशिके रे दरबर दर तमेलु चे नक़ीर द कजुरी पशाकी चे गनले वन डोगन वमन अहसनु दीनन सूक बखवी पे एतबार दत्ता बेदार यो दिन सलाम मिम्मन दा अगचाना अस्लमा चगताबी की मखबल अल्लाह का सूकम दना खनदे एला अहद इस्तिफाम बेमाना नफी सूकम नदी ख दा अग सड़ीना अस्लमा इनकाद चगा मुनकाद उगर गई मखबल अल्लाह का क्योंकि मख तमाम बदन के अहसनुल आज़ार है न मख खुदे पर दरबार की सिजदा पर तिरुनोर नामुना खुद खुदे तताबीदी वहुवा मुहसिनुन वहुवा मुवहिदुन वहुवा मुहसिनुन वहुवा मुवहिदुन इहसान से तो हुई अंताबुदल्लाह कअन्नक तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका वत्तबा मिल्लत इब्राहीम और ताबेदारी कई मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफा पहाड़ कौन द इब्राहीम अलैहिस्सलाम की साबित पदिन द तौहीद और माइल और तमाम अध्यावना थोड़ो अध्यान ते लतवर कड़ी वत्तखज़ल्लाहु अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीला पर दोस्ती वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द
ملکا وخلقا وعبیدا وتصرفا. تمام کائنات سماوی و ارضی دا اللہ تعالیٰ پا قبض قدرت کی دی. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ تعالیٰ پار سبانے احاطہ کون کے لئے علما و قدرتا. ویستفتونکا دی طلب دا فتوی کا استانا فی النساء فی میراث النساء. قل توتا اللہ یفتیکم فینا، خدای جواب در کئی وما یتلا علیکم، او اگا حکمنا چلستیشی پتا سبانے فقرآن کی چکم پایت میراث کی دی. یوسیکم اللہ فی اولادکم کی، فی یتام النساء فیتم جنکو کی، اللہ تی لا توتونہن آگا یتم جنکی چنور تور کوئی ماہ غما کتب لہن، وترغبونا او تاسو اراد کوئی ان تنکحوهن چه غسر وادو کی وادو مر سر نکوئی ذکر چه غریبا شکل دمر خشتنه درنگ تورا دا او بلتیم نپری دی قبل سڑے ور سر وادو کئی یا با ندی خذ خاون زمانه دا خپل خذ حق واری او نیم مال کے خواقہ دا ترد دوی سر شریکا دا او دارنگی والمستضعفین او اگا کمزوری یتیمان لکان او دارنگی من الولدان دا معشومان دیتو محق ورکوئی. او اللہ تعالی امر کئی ان تقومو للیتاما چه نگرانی کوئی دا یتیمانو پا انصاف سر دا غلا میراث پورا خیال سر. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بی علیما. وإن امرات خافت کیا وخد یریگی من بالها دخپل خاوننا نشوزم دا سرطی دینا خاون چکم دنو آغا قریبا دا چپریگی دی بعد خاوندانم دیر سرطی دی او اعراضا یادا خاوند دا خدنا مخڑی ورطا پا خن نظر و دمینی پا نظر نگوری فلا جناح علیہما ننشتر گناہ پا خدا و خاوند ان یصلحا بینہما چخبل ما بین کے صلح ہوئی. خاوند توی خاوند ولی مانا خفای کور تراشی او دا مخت بل طرف سری ولی دیو جنتی دا ما مارتا لزر خیر دے ما در تا پینده در او بخو پینده در می در تو بخو خیر دے ما تا نفقه مرا کو زبا خیر دے کور کی دستکاری کو ما لیکن دا مخ بل طرف تماڑا مخ بل طرف تماڑا بعد خاوند وادو کی او بیا کور تراشی او خدا نگنی نو خدا دا پکار دا چه خاوند تو چه خاوند ولی خفای خیر دے کماتا نانو نفقه نشرا کوله مرا کو خو کم از کم دا بد نظری او دا تکبر او دا سرطیزی خو مناسب ندا. ان یصلحا بینهما یا خیر دے دا بدر ند چکم نانو قیمتی کپڑے نوارم چیٹ اترا لے گا خیر دے پروانش تا دا بدا دل لگی تیرون بعد خدی دینی خیمی آیو خدی وادنو کرے خاون دے مرشنو بیا بل رور پہ نکاو تلنا مخکنے روری خودا بل لالاو نورتوی اخوک اخو مکاشرت و ضحک اخوک اخو مکاشرت دک خلیل خنداتوی چرور خبر خندل فحیاک الالہ فکیفا خدای دستا جون دیر کی دستس سڑے تو خرور تاڑو تلینی پختو کی چاہدے ترجمہ کری دا رور دے پا خندا پا خوشحالی عمر تیر کڑے ہو رب دے عمر دیر کتا تندے ولی بوٹ کڑے دے تو خکور تاالے پسندی دی بارا میں شبا جانی ما سمڑ کڑے خونی نبال خاون اسی بی غیرتے لکا وعدہ دی ولی کولو مردیت بی آزمائے وانگا حیدن کن تا تچاوی وعدہ کوا لالا وین امرات خافت من بالها نشودا اللہ قرآن صدا انصاف قوانین بیانی او اعرادا یادا سڑے اعراد کئی مخداغی نگر دی نشتر گناہ پتا سباندی ان یصلحا چی خدا خاون صلح کی بینوما صلح کی خیر دے ما تنفقه مرا کو ما تجامع مرا ولیکن دا روگردانی و اعراض دا مدا نکری بعد خود دیر دا محنت و دا مشقت اللہ باغی تاجر ورکی. والصلح خیر صلح بہتر دا جدائینا طلاق ابغض المباحات شیطان پڑی خوشحالی چیو سڑے اخپلا خدا طلاق کنا صلح ہوکا. واحضرت الانفس حاضر کری چوی دی نفسنا بخل تا طولا جگڑا دا بخیلی دا وجری طولا جگڑا بعد ختم میرا دورا ورے ما تو پورا مار رکھے ما تو بدا سلیل پیاز جوڑا رہے بجلی پڑکا براڑے پلان کے براڑے بلانو مونے او خاون دے طالب او غریب دے ولی تنگے داگا غریبت تو گو رکھا. وَإِن تُحْسِنُوا او کتا سنی کی کوئی اے خلقو دا خد پا مرگرتیا کی معاشرہ دا خود سرحہ کرو وَتَتَّقُوا دا ظلم نے یری گئی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. یقیناً اللہ تعالیٰ پاگا کارنو
کہ تاسو کوئی خبردار ہے خدا استاد کور د چار دیواری په جیل کې بند ده زیاته په مکوا ورنہ اللہ تبارک و تعالی و تابانی گرفت کی اللہ تعالی تابانی محری زمخشری جگہ دے کے وجیبت کی سرا نقل کری دا قصہ عمران ابن حطان خارجی اڈیر پاک سڑی دیر پاک تے خور لیکن شکل دیر بدرنگ او خدای ورطا خدا انتہائی حسین و جمیل ورکڑی و لیوزل خدای را خاون سرانا استدا غیوی الحمدللہ خاون ورطے ہوئی ورطے ہوئی چیزد اللہ تعالی حمد ادا کوما ذکر چی توزد دوار جنتیان خاون تے ہوئی زوت الحمدللہ دوار جنتیان وی ولی ایدکا تا دا خدای شکریہ دا کئی چی دا ما خونه خدای دا کڑی دا او دا صبر کوم چی ستا خونه قبیح الوجہ خاون دی را کڑی دا دا شاکر دا پارم جنت تے او دا صابر دا پارم جنت تے الحمدللہ بی ذکر ہوئی چی خدای با دوار جنت تا بودی تا دکا چی تا شکر ادا کئی دا ما خونه بی بی در کڑی دا او دا صبر کوم سو کما تنگ آمد بجنگ آمد صبر بنکم نو بسکم بخاری دا عمران ابن حطان پسند بانے اقبل کتاب کے حدیث راڑے لگا گر سے دے خارجی دے خوارجو نہ دے لیکن دیر پاک تے اللہ اکبر دے چے مرشو نو چے دا خدنا تپوسو کو چرا توایا خاون دے سنگو خدوی اگدکم خبرو کا لنڈا اگو تینا لنڈا خبرو کا تینا ما خاون ما قدمت له طعاما بالنهار ما قدمت له درد میں اور طاقت طعام سمانا درد بیرو جوا وما مهدت له فراشا چھوٹا تو لائی لگا چولی تو نشبہ ولاوڑو پتحجد کی خارجی لیکن صوام و قوام صوام ذکر امام بخاری روایت را لگے وحال کل حال کہ خدر بدرنگی تو صبر کو کتا بدرنگی اگر صبر کئی نو اللہ با جنتو ندر کئی وَإِن تُحْسِنُوا کتا سنی کی کوئی پا معاشرت تخذو کی خود سر خجوان تیرو خو وَتَتَّقُوا وَذَان بچ کوئی دا ظلمنا فَإِنَّ اللَّهَ یقینا اللہ تعالی کان بما تعملون خبیرا رسول اللہ دا بی بی خدیجی دا امزول خودم خیال ساتو لگا وفات وا وکور کی بچرتا گڑی ابیدالا لشن باقیدا اغیتا بینزاد ما دا بی بی خدیجی مرگری دی پرو خودو چرا اغی امزولی دا ایبن باقیدا خیال ساتی دا دا خلی سر وفاداری دا ولن تستطیعو حقت خداوندی قربان شم خدایا تانا کمال شم ارگز تاسو طاقت نشل رلے ان تعدلو بین النساء چی انصاف ہو کئی پا ما بین دا خودو کے لئے سڑی دو خدیری کدے دیر کوشش کئی کنا کوشش ٹھیک تا پنانو نفقہ کے بے یوشان ساتی لیکن دڑا پمینہ کدے گرام نہ دے قدرتی انسان دے یو خدے سرمینہ زیادہ ہے سرور خدیری یو سر دا طولو زیادہ مینہ دا رسول اللہ مبارک ابھی بیانو کی دا طولو زیادہ مینہ دا ام المومنین حضرت عائشہ سرو اللہ تعالیٰ پدی سڑے ننی سی جامع با طولو تا یوشان راڑی او دارنگی خبریو او دارنگی طولو سر بیوشان مثلا کلنا کل سڑے آری بی بی تو یوش پا با پلان کی کور کم بلش پا پلان یادا چی یو ہفتہ با پلان کئی سریم بلا ہفتہ با پلان کئی سریم دا برابر ہے دے ابے توتا تو پا زندگی کی لیکن دڑپ مینا کی دد دے یو خود سر دیاتا مینینو پا دی اللہ ننی سی دقی وجن رسول اللہ با ہمیشہ دا دعا کولا اللہم هذا قسمی فیما املکو خدا دا ما تقسیم دے اگر خبرو کی چدد آغی مالکم طولو تدمان آنو نفقہ یوشان دا فلا تلمنی فیما لا املکو خدا ما ملامت کہ پا خبرو کی چدد ما پا اختیار کی دی نو قلبی محبت دا اختیاری شئے نہ دے دا غیر اختیاری دے اللہ تعالیٰ پا نیباندنی سی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہرگز طاقت نہ لرئی چتا سو انصاف کئی فما بین دا خلو کے پا محبت کی انصاف گران دے ولو حرستم اگر کتا سو پدی کڑیر کوشش کئی وحرص کئی لیکن یہ خبر یاد لرئی فلا تمیلو پس ممائل کی گئی اگر خضتا چستا دیر خوخدا کل المیل پورا مائل کی دل چلے لو نهارن دغیو تا مضافی او نورو تا گورین فلا تمیلو کل المیل مبالغہ پا محبت کے مکوئی فتذروها چی پریدی اگا بلا خدا کل معلقہ اشان دانا سیسی روندی دا پکے روندے ندے برتے شی نلاندے راستے شی داگا خدا روندے نبل خاون کونشی دکا خاون لری او نخدا ندکا نانو نا پکا ورطا نور کی
نو دا مکوئ چې هغه په شان د معلقې کوي لا هي ذات زوج ولا بلا زوج معلقې دا معنا لا هي ذات زوج ځکه دا خاوند دی په خاوند نه دی حساب لا هي ذات زوج ولا مطلقة مطلقة او کتا سے اصلاح کوي په خبرو کې او بچ کوي ځان د ظلم نه نو خدای بیا ډېر بخون کوي مهربان دی الله تعالی به اعلان قلبي باندې تانه نشي دړمي نه ټیک دی او سره دی اصله وان يتفرقا او کدا زوجو د زوجې په مابین کې کشمکش زیات شو او دیو بل نه جدا شو بیا مخه پکېږي الله تعالی به خیر کی وان يتفرقا زوجو زوجه په طلاق سره دیو بل نه جدا شو نو خبر کی گئی اللہ زوجین ته تسلی ور کوي یغنی الله اللہ تعالی بغنی کی کلن هر یوم من ساعته مخفل فضل و کرم ملک خدا څنګه نه پای غدالنګ نه خاون ته الله تعالی بل خبيبي ورکی او دی بی ته بد دی خاون نه خشتبن خاون د الله تعالی نو یا خپکیږي ما راضی دغه جدائی طلاق اگر چې ابغض المباحات دي لیکن ان ضرورت دا بیا جائز دي بیا خپکیږي ما الله تعالی به د دوړو انتظام کوي وکانه الله واسعا الله تبارک وتعالى فضل و کرم ډیر وسیع دی حکیمن د الله تعالی تمام کارونه د حکمتونو ډکتي ولله ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من مخکنو خلق تم وصیت کړو و ایاکم او تاسو تم وصیت کوو یا اهل القرآن ان اتقوا الله یعنی گئی دا اللہ تعالیٰ نا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ استغنائیت باری تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تعالیٰ غنی دے و محمود دے تمام کارونه چې الله کوي هغه ټولو کې محمود وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ تکرار للتاکید دے بار بار دا تمام کائنات سماوی اور دین خدای په قبضه قدرت کې وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ کالله غواړي تاسو بټول لري الله په دې قادر دی وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم قال الله غواړي تاسو بټول په کلمې د کون فنا ويأتي بآخرين بالقوم براون وكان الله على ذلك قدير الله په دې قدرت لري په کلمې د کون هغه جهان فنا کوي او په کلمې د کون پیدا کوي من كان يريد ثواب الدنيا څوک چې غواړي بدله د دنیا لکه مجاهد جهاد ته دین غنیمت ورته الله تعالی ورکړي فإن الله ثواب الدنيا الله تعالی سره د دنیا ثواب هم دی او د آخرت مجاهد ته پکار دا چې هغه جهاد ته دی نو د اشرف مطالبه نه کوي چې هغه شهادت دی او کله دې په دې من کې غنیمت راغی نو ډیره خبره وخه دې په وخه او شوروا دې زیاتی نه په اصل د جهاد مقصد خو الهی کلمت الله دی او شهادت ده او که غنیمت ته حاصل شو کوړه جون دی راغې نو زیات خلا غادي شو وکان الله سميعا بصيرا مخنو دي شي ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله محکم احکامو اس دا ډېر اهم حکم بیانېږي او دا دواړه حکمونه په شریعت محمدي باندې د عمل کولو لپاره دوه سترګې دي لکه سترګو نه بغیر سړی نشي تللی د دې دوه خبرونه سړی په شریعت عمل نشي کولی هغه خبرې کم دي كونوا قوامين بالقسط شی قائمین په انصاف کوي او دوی شهداء لله گواہی چور کوي دا الله درزا د پاره ور کوي دا چا خیال مسافي پټي ولو على انفسكم اگر کله گواہی تاسو په خپل ورونو ولې نیو ورور د جرم کړه وای چې د قتل کړه دې غل د ما قتل په غلا باندې دې پروا مکو چې دا ستار ور دې یاد تاسو ولو على اگر کله گواہی خلافي على انفسكم على اخوانكم او الوالدین یا د والدینو خلاف تا ته پته ده چې ستا پلار د چانه 100 روپۍ اخیستې دي قرض او نه دي ورکړي او بیا نه ورکوي نو ووایه چې دا جي ورکړه
ناجی دې سړي در باندې حق ته در باندې گواہی ورکو اویل اقوال اقربین یا خپلی د خپل ولای خیال مساته د انصاف تقاضا ده چې ته به دغه مطابق فیصله کوي او دغه مطابق په گواہی ورکړي ایکن غنیان کدا مشهودون علی چې پچا گواہی ورکړي غنی ده د مالدار والی خیال مساته او فقیرن یا فقیر ده د دې خیال مساته چې یاره خیر ده غریب ده درو گواہی ورکم نه فقیر باندې الله تعالی دیات مین ده نو که فقیر مجرم ده دغه خلاف گواہی ورکړي د فقیرای د وجنه په رحم او کرم مکو د مالدار والی ته مګورا او د فقیرای ته مګورا فالله اولا بهما الله تعالی دیات لایق ده الله تعالی دیات قابل له د مصالح د غنی او د فقیر کله الله تعالی هغه ډول باندې دیات مین فلا لا تتبعوا الى الطائر كل طالب يرى الى الطائر ورکول یا مرنه کتره قران ته ګوري قران یا فارغ ذکر طالب وي خدای راته شه کمرغای والو دي يرفعون رؤوسهم هله کمرغای دک داخله انصاف دارو عرب طالبانو کې دا کمال له بادشاہ او دل راغلو موږ نه یونیورسيټي قسم دې ک طالب بادشاہ خالد راغلو خدای دې وبخښي پکور سید هغه سکینه شیخ ابو بکر جایزه درس ورکولو او قدرتی مساله داغه دا شروع و چې الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ادي آیت باندې شیخ جزائری دا ما استاد بوډا سره اوسم د مدینه منوره حرم ته گاڑی کراولي ټول کې خواص داغي بلا خلک چاته هغه درس چې کوم کسان ته قدرت ورکو پدمکا هغه پابندۍ سره موږ کوي زکاتونه ور کوي امر بالمعروف ناس په کرسي خالد عجیب بادشاہ وستا پلار چې ورته وی عبدالعزیز هغه په دې آیت عمل کړو د موږ ډیر لوی پابندو نو خالد جوړل پچو او په خپل شروع شو زموږ پلار ډیر غوسانا کو بلا زامنیو نو موږ با چودو او اذان به سارو شو او زموږ پلار به بر راوخته په پونو چې کوم ځای به ودونو د بو ډک منګه به وایو په دې سینه به طرف پر کاغه مړ کېدو کا نو موږ به چې په پونو چاغه یک د پټونو زمونږ ټوپونه کړی دا ما پلار دومره دا خیال ونه کول چې د بمري او کله به سکی د بو ډک منګه به وکړو کپ سر دا غل کراو کپ سینه مجال څه چمګه و بیا د پړو چغاره ور ټول بټوپونه کړو جړلې بیا چې څنګه پلار د موږ ډیر لوی اهتمام چې کوم نه ساتل والا کل حال په درس کې دیخوا خوا کتل یو طالب شاتنه کتل وکړي درس ته ټول متوجي موږ طالبانو ته یو معمولی فوټوګرافر راشي انګریز دلته پلیتانم بلا را دي تمام طالبان هغه ته ګوري پتن درولې پلیت راغلي دي بخوي غر کې والا کل حال سبق کې او خاص کر د قران په درس کې بل طرف ته توجه مناسب ني طائره طارت وذهبت عليكم ان تركزوا انظاركم الى الكتاب الى القران المجيد ولا تنظروا الى هنا وهنا كونوا قوامين بالقسط دا اهم دا قانون بیانېږي شهداء لله ولو على انفسكم اگر کله دوای په خپلوان ولې نوي او الوالدين یا د والدینو خلاف ولې نوي ولا اقربین دا غیر آیت باندې کوي کله مشهودون له غنیوي یا فقيري فالله اولى بهما الله تعالی اعلم ده په مصالح د غنی او فقیر باندې فلا تتبعوا الهوى فانصاف او په گواهی کې د خپل خواهشات او تابعداري مکوئ الله تعالی چې انصاف نکوي لا مقدر ده وان تلو کو په گواهی کې جبا تاورات او کې سمانه دروغ وي لوا لسانه عرب وي لوا لسانه یعنی دروغ وي او تعرضوا یا اعراض کوي د ادا د شهادت گواہی ته خلک بلیو تبانو کې چنا جوړه ان الله کان بما تعملون خبيرا یا ایها الذين امنوا او د جب مسلمانانو امنو پړ باندې اسلام راړي د جب اسلام معتبر نه ده یا ایها الذين امنوا اے مومنانو امنو تین شي زمانه به کې یا امنون مراد امنو باللسان امنو بالقلب یا اے مومنانو تین شي ته ایمان د دوی امنو معنا تین شي مضبوط شي لکه دا اهدنا الصراط المستقيم سمانا دا موږ په دې غلار باندې مضبوط کی ولې موږ بیلاریوس اندوان وایو مسلمانانو راشي جاړې په مذکرو دانا پیند مونږ نه کوي او یې دینا موږ ته را دای د اندوانو لار دا لا اهدنا موږ معنا کو خدای موږ په صراط مستقيم ثابت قدم او ساتي ټینګ مو کې
आमिनू बिल्लाहि दा अल्लाह ताला पे वहदानियत व रसूली दा तफसील हासिल ने दे बल्कि दा तकमील दा कामिल ले देता तकमील दा कामिल हुई लेकिन मंगा इहदिना सिरात المستقيم वायु एतराज दे ईमान वाले बेवरता ईमान वाले हुक्म के दा तफसील दा हासिल ले मंगा वदा तकमील दा कामिल ले वल किताब ईमान वाले पे कुरान الذي القران नزल चलग लगे ना दिल कर दे अला रसूली वल किताब الذي يطاق किताबन माने ईमान वाले انزل من قبل अल्लाह ताला मक्के नाजिल कर दी अंजल माने तमाम आसमान किताबना योज़े नाजिल दी कुरान लग लग नाजिल दे पदे में इस्तकाल वमन यकफुर बिल्लाह सूक के दखल वहदानियत मुनकर दे मलाइकिन मनी किताबना न मनी और रसूल फकद ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ترغب दे कम कसानु ईमान वाले दे लक मुनाफिकान पजमा ईमान वालों ثم कफरु बे इनकारों को ثم आमनु रसूल अल्लाह मजलिस तराशिनो आमन्ना ثم कफरु ثم ازدادوا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ده ان الذين ده ان ده para اسم خبر ده ان الذين امنوا ده اسم ده ان لم يكن الله ده خبر ده يا بلمانا ان الذين امنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعبادة العجل ده عبادة شروكو ثم امنوا او بے ایمان رتو بے وش ثم كفروا بعيسى عليه السلام ثم ازدادوا كفرا بمحمد مصطفى من لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين تحكم بشارت خوا غدیری تو کہ سڑے پہ خوشحالی لیکن کرنا کلا دم د ذلت پہ کہ نام مستعملی کی طالبہ دے رہے میں دربان نے والی دی امتحان کے دو وقت پھونا دے بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون المنافقان سوقتي لا خلق دے چدی ولدی کافران پر دوستای من دون المؤمنین ما سوا المؤمنون آیا بتغون آیا دا منافقان طلب کئی عندهم دے یہود سرا عزت فإن العزة لله جميعا عزت پر دنیا و آخرت کی دادا اللہ تعالیٰ پر قبض قدرت کرے من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب اللہ تعالیٰ نازل کرے تاثل را پا قرآن کی سورہ انعام پا ترتیب کی دین نستو دے لیکن پا نزول کی مقدم دے دا سورہ انعام اتش پیتم آیت کی دا مسئلہ دینا مخی نازل شروع ترتیب دا قرآن توقیفی دے لیکن نزول دا سورہ انعام دا سورہ نسان مقدم دے جو دا غی اتش پیتم آیت کی دا مسئلہ ذکر دا وقد نزل عليكم في الكتاب فخبر دا خبر ان اذا سمعتم قلت تصواري آيات الله دخل آياتنا يكفر بها شدا انکار کی ریش جو مجلس تے او باقی کے کافران ناس اور قرآن دا آیاتنا سرٹر کو من دی آیت تے لاؤ گورا دا حدیث لاؤ گورا دا آیاتنا یا دا حدیث سرٹر کی گی فلا تقعدوا معهم تدی خلق سرمکی نہیں ایو مجلس کی دا قرآن مجید دا آیاتونو سر خلق ٹوکی کئی مسخری کئی دی مجلس کے مکینا زکا السامع شریک القائل السامع اوریدن کے دا وین کی شریک دے تاچہ وہ خبری تا وقت کی خیر احمدہ تا پہ خوشحال ہے نو اللہ تعالیٰ فرمائی ان اذا سمعتم آیات اللہ کم لکے جتاسو اوری چیدہ خدای دا آیاتونو یکفر بها انکار کی دے ويستهزأ بها سر استهزاء شكر فلا تقعدوا معهم دني بيدين خلق سر مكيني حتى يخوضوا ترديش دي ورنو زي بنور خبرك نور خبرك شوري کی بیا خیر على كذا بوتيان كم موسم کی خيچ سڑے او کری على كذا ما پدو پیانو تیلا دا کم دارو ورتا خدي دا دنیا خبر دی بیا خیر لیکن دا قرآن مجید دا آیات نو دا حدیث سر چ خلق ټوکو پچمو ذکری اگے مجلس کے مکین اول خوئی منا کا او چې طاقت دې من کولونی نه مجلس نه پات انکم یقینا تاسو اذن کبرغه مجلس کې ناس یی مثلهم بیا تاسو دا غي پشانی تاسو برای امثالی ان الله جامع المنافقین الله تعالی جمع کوي منافقان والکافرین فی جهنم جميعا لقد منافقان په دنیا کې هم د کافرانو سره کې نه اصل پاسې دل البم دکتوی المرء مع من احب المرء مع من احب هذا سورة نام
أتشبيتما يتمرى واروي لك قرآن تاغي حوالا وقد نزل عليكم في الكتاب ده سورة أنعام أتشبيتم آية ترى واروي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا رمشتوا هذا من طالب سورة ده غير أبي أخو تكتملكم تكتمل دارو وإذا رأيت الذين يخوضون كالجبين خلق وننوتي في آياتنا في إبطال آياتنا نمن لا يسون تكذيب وإبطال كي فأعرض عنهم أغين مخوارا اجتناب عن مجالس الملحدين اجتناب عن مجالس الملحدين حتى يخوضوا ترديد غير وننوتي في حديث غيره فإما يرسينك الشيطان كشيطان درنا حكم يركض أو لك هذا كافران دا قرآن دا آياتون سر یا دا حدیثون سر ٹوکی کئی تا خیال نشت او هم لکا پاسی یکدم پاسی لگ پر آیاتون دا او دا پا غلط ہے ای خو لگیا دے دا قرآن او دا حدیثو پا آیاتونو لگیا دے دا دے کئی یکدم جاتا او دا بدرت اللہ تعالی معاف کی دکر رفعان امتی الخطأ والنسیان فلا تقعد بعد الذکرہ قسمکی گا پس یادولنا نا القوم تاتکیا اللہ تعالی حکم معلوم شو کہ پا یو مجلس کی د دین د خبرو سره کوي نو الته باقاعده نه کوي او نن سبا مسلمانانو کې دا غیرت نه ده پاتې مسلمانانو کې دا غیرت نه ده پاتې ایو مجلس کې باقاعده عجیب عجیب خبرې کیږي او بیا هم پکې خلک دغه مناسینا منی کو هغه حدیثاتو کې مکو خبره ما تکم او کو طاقت کې نه روغ نه دا نه پاتې کې نه ما لکه چې سامعو شریک القائل السامع شریک القائل اللہ تعالیٰ کے کندر منع فرمائی لیلا کہ نہیں بنا اکثر وقالو جنو کے نم سبانے ظاہری خلق ظاہری قربانی بارک مڑا قربانی کندر آگا لیلا حیوانات لگیا رکھا میں چاپا کی قربانی راوستی دا یہ خلق رمضان راشا مڑا سادہ خلق ہے دا خور اگا وقت کی روجہ پر شروع کی حل کرا کرا موڑا موڑا من وصفات آکر پینے دن موڑای پرتی دا مڑا لگا لانا مکر توخا اور یہ مجاهدي تمام مخ کې دا قران دا آیت یا دا رسول الله دا حدیث سره لګیا دی ټوکه مسخري کې او چې طاقت نه روغ نه پاسه کې نه ما دې پاسه دو سره پورا تبلیغ دے خلک ویره کلا خبر نه مناسبه وا ځکه زموږ مجلس نه لاس کسان یا اصل کسان چې کوم نه پاسه نن سوا خو بالکل هغه ایمانی حس مسلمانانو کې نه باندې ایمانی حس رینکوټ کې چې موږ روان یو الکه دا ډرایور باندې کړه دا یاره مولا صاحب خپکیږه ما کوڅه خیر دې ګاډي نه بل ګاډي ټول خلک بس د ډرایور مرګري دا یو زمانہ او مسلمانانو کې د بیبي نه او د الحاد هغه خبر راغله الذين يتربصون بكم كم منافقان چې انتظار کوي تاسو مبارکه د مصیبتونو منافقان با پدې انتظار کیو چې کله به دغه مسلمانانو باندې مصیبت راځي الذين اغه منافقان يتربصون چې انتظار کوي ربصا امانه د انتظار کولو سره بكم الدوائر دای په تاسو باندې د دوائرو او د مصیبتونو انتظار کوي فإن كان لكم فتح کوي تاسو د پاره فتح او کامیابی مسلمانانو بچ جنگو ګټلو او غنیمتونه به راړل قالوا دا منافقان تاسو توای الم نکم معکم ولمغه تاسو سره په دین کې شریک نیو آمنا هم هم درته وایو مونږ تم غنیمت کې برخه راکړي الذين منافقان غدي يتربصون بكم انتظار کوي تاسو بارکی فإن كان لكم فتح فتح وغنیمة دا خدای پاک دا طرف نه تاسو باندې فتح رااله قالوا لكم دا منافقان تاسو توای الم نکم معکم ولمغه تاسو سره نیو فی الدین پدین کې مونږ تم غنیمت راکړي وان کان للکافرین نصیب او کدا کافرانو ببرخوا کافران بغالب شو وان کان للکافرین نصیب کاغی با کامیاب شو قالوا لهم منافقان کافرانو توائی سور توائی
الم نستحوذ علیکم ولی منگا غالبانو بتاسو منگا تاسو باندې غالبو خو منگا مسلمانانو سره جنگ تلا نړو ځکه تاسو په غالب شوي کومه ور سره ونه به تاسو نه غالب کیدو منگا کستن د احد دلارینا ځان بالکل پرید چې د منگا کافران ملګری په غالب شي الم نستحوذ علیکم ولی منگا غالبانو بتاسو منگا تاسو باندې غالب وو لیکن کستن منگا د مسلمانانو مرګرتیا پری خدلا ونمنعکم او منگا چکم دنو علم نمنعکم ولی منگا مانا نکی تاسو دا مومنانو نا منگا مومنان کمزوری کل او تاسو اگا لحاظ منگا ساتلون منگا میدان جنگ تلانوڑو او ولی منگا در تا پٹی پٹی خبری بنرا لی گلی چیزان تیار کئی مسلمانانو تاسو خلاف باقیدہ تیاری کرنے دے زمگا خو باقیدہ تاسو سره د جاسوسی اگا مزی لگی دلو منتم را کئی شابی مال و دولت نو مسلمانانو نے با چه کامیاب شورا کئی غنیمت او چه کافران با گٹ لگی تیرا کئی منگا ساسو ملگریو فاللہ یحکم بینہم اللہ با فیصلو کی ندائی پمیز کی یوم القیامہ ولن یجعل اللہ او ندہ گردولے اللہ تعالی کافرانو لرا پا مومنانو بانی سبیلا سلارا اللہ تعالی کافرانو تا پا مومنانو بانی سلارا ندا گردولی بلکہ اللہ تعالی مومنانم پخپل حفظ و امان کے ساتھی دغی وجن علماء لکی چی مسلمان غلام پا کافر بانی مخصو دکا دے بدا قدم سلطنت و دا حکم لان دیوی تا سر غلام دے و مسلمان دے پا کافر مخصو پا مسلمان خصو ان المنافقین منافقان چی یخادعون اللہ یخادعون رسول اللہ خدای تا صحبتو کنشی ورکولی لیکن منافقانو با رسول اللہ تاوی چمگا تاثریو وهو خادعهم حالانکہ اللہ تعالی بدلب ورکا دیتا دا دوکی خادعهم منا مجازیهم علا خداهم خدای چاہتم دوکن ورکی لیکن اللہ تبارک و تعالی دیتا بدا دیتا دوکی بدلا ورکی نو اغیتم خداو ویلکو وَإِذَا قَامُوا قَلَتِ دا منافقان دریگی إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَا قَامُوا دیو دریگی کسالا پدی حال کی چسس مز دیر دنا خوالی نکی فارسی کوئی بادل نخواستا رڑے نواری لیکن دا مسلمانانو دا توری نیریگی نوراشی پا آخر کی اوزان دا مزگزار سر شریک کی کموز نکو نو مسلمانانو پا تورا بانے ختمی بیا مز دا با پڑیر اخلاص بانے کے صلی المز کوا پا اخلاص اگا عرابی راگا در در رکو سجدو کا او پر رسول اللہ سلام وشر رسول اللہ ورتسوی صلی انکا لم تصلی دا مز دے بیاو کا مز کے با قیام کے رکو با کے سجدہ با کے پڑیر عاجزائی بانے با مز کے نو دیو جنا خاص کراغا طالب چی ورطوے مز کو دینا را پاتی دے دے مویری گی آدان چوشی یک دم بسترا پلولا او سیدہ را پاس او کینا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا دیو دریگی کسالا پدی حال کی چسس کی کسلان مفرد دیو کسالا داغی چکمنانو جمع دا یراؤون الناسا دی خلق تخپل مزخی چا خلق ہوئی لکا مزگزار دے ولا یذکرون اللہ دینی آدھے اللہ تعالی مگر لگ قرآن مجید خو قسم کرے چا پلا سکیرا والی یاد سبحان اللہ او دا لا الہ الا اللہ ذکر کی مذبذبین بین ذالک دی متردد دی فما بین دا کفر و دا ایمان کی متردد دی مومنان سر آمنا او دا کافران سر ویدا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن دی مذبذب دی متردد دی بین ذالک اے بین الکفر والایمان لا الہ اولائی نپا طرف دا کافرانو دی ولا الہ اولا او نپا طرف دا مومنانو دی فمن یدلل اللہ
چاله رضی اللہ تعالی بیلاری کی فلن تجد له سبیلا تبنو می اگر پارنے غلارا یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا الكافرین منی سی کافران اولیاء ملگری من دون المؤمنین منافق تا او کافر تا درات خبر مکوا اتریدون آیتا سیرادل رئی ان تجعلوا للہ چوگر دوئی اللہ تعالی لرا علیکم پخبلدان مانی دلیل ظاہر سباب دا قیمت پرد اللہ تعالی وئی چھ دا یہودو دا نصاراو سر دیارانوا او دا ما بندگان مومنان دی پریخیو دمگا حکام طول پدے کراغلی لا تتخذوا الكافرین منی سی یہودو نصارا اندوانو سکانو کافران اولیاء ملگری چھ پٹ پٹ فیصلے اور آدھونا دا غی سریو دا مسلمان کا پروے من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ تاسو دا ارادہ لرائی چوگر دوئی اللہ تعالیٰ علیکم پخپلدان مانے دلیل ظاہر خدای وہی خواہ کافران دے خوشحالولو ان المنافقین منافقان فی الدرک الاسفلی پلاندنی درجہ کی بئی دا اور دا دوزخ پلاندنی درجہ کی بئی فی الاخرہ ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا مگر اگر منافقان کے توبہ و استد نفاقنا واصلحوا اخبر منون درست کل چلم دے توبہ مدید نفاقنا واعتصموا باللہ منگلیو لگولی دا خدای پا مدد واخلصوا دینهم اخبر دین خالص کو للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین زرد چا اللہ تعالیٰ بور کے مومنانو تا اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ترغیب التوبہ انسان نہ کماتے گوڑی شوی ایک دم توبہ دیو ماسی اللہ تعالیٰ سے ارادہ کئی پتا سر چھ سزا در کے خدا تا پدی کے سخون ملاوی گی اللہ تعالیٰ اس پیسا اچ پہنچا چاہتا عذاب نور کئی دا استفام پا مانا دا نفی دے اے لا یعذبکم اللہ تعالیٰ عذاب ندر کئی ان شکرتم قطع صدا اللہ تعالیٰ دا نعمتن شکریہ ادا کوئی ان شکرتم نعمہو ان شکرتم نعمہو وآمنتم او دا اللہ تعالیٰ پوادو ایمان رڑی وکان اللہ شاکرن اللہ تعالیٰ دیر قدردان دے عملونو دا بندگانو لرا علیمن خبردار دے پنیتونو دا بندگانو مانے اللہ تعالیٰ دیر مہربان دے اچ پا اچا چاہتا اللہ تعالیٰ عذاب نور کئی لا يحب اللہ الجہر بالسوء بعد کافرانو با اسلام راڑو او دے مسلمان اپس خبر ورطرا ورانا شوا دا کافر بچیا کافر علیکہ ولی تانا ورطور کے یو سڑی چو توبہ وستا او اسلام راڑو لو او ستا ورطرا پس خبر ورانا راشی دا کفر تانا ورطا مور کوا تانا دا تو ولی کافر نوی و مسلمان نشوی نو بعد مسلمانانو بعد جدید العہد نو مسلمانانو تا تانا ورکا چی بڑا کافرہ فرنخو کافر و مصر علیکہ دا سکو تنبخ کی کافر ہوئی نو چاہتا سپور استغم ہوئی اللہ نخو خی سرگند ولد بدئی من القولی پا خبرو کی کہ یو سڑے مسلمان شوی دے اہلن او سہلن او مرحبا ورطوایا الا من ظلم مگر رسول سے پچا ظلم مظلوم جا ظالم بارا کے خلق کو تویل شرابان ظلم کرے تو سڑی بان ظلم کے دو رسول اللہ تراوے یا لکہ دا کورنا سامان باستا بسرو باستا نخپل بدرنا خلق تا پوس کئی چی ولی یارا دنا تنگیم زم کور بدلو ما سوک پچرا دو بس تنگیم دنا تنگیم خلق وراغا دا علم توی دا علم دان شرمے ظلم کے ایلہ بلا نو کہ یو مظلوم دا ظالم دا ظلم بیان کئی خلق تا دا جائز دی وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدو خیرا کتا سو سرگندوئی نیکی او کپٹوئی او تعفو عن سوء یا درگزر کوئی دا ظلمنا یو سڑی باندې ظلم شو او دیوی دیارا اللہ تعالی بخپل دا دی فیصلہ کئی دا چاہتا دا بد نوے ان اللہ کان عفوا قدیرا ان الذین یکفرون باللہ
سوک انکار کوي د خدای د وحدانیت ورسوله د پیغمبرانو د رسالت ويريدون او د اراده لري ان يفرقوا چې دای جداوال راولي بین الله ورسوله ويقولون او دای وای نؤمن ببعض موږ خو باندې پیغمبران منو ونكفر ببعض نو بعض نه منو تورات منو قران نه منو انجیل منو قران نه منو عیسی علیہ السلام منو محمد مصطفی نه منو ويقولون نؤمن ببعض من الرسل بعض پیغمبرانو ایمان راړو ونكفر ببعض ويريدون او د اراده لري ان يتخذوا شرعي بين ذلك فما بين الكفر والإيمان كلارا سمنوا وسلمنوا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا من تیار کړه د کافرانو ته عذاب رسوا کوي